نجوم الهدى والتقى أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه وأعد لهم جنات تجري تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا ذلك الفوز العظيم صدق الله مولانا العظيم يا رب صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم درود شريف اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. قابل صد احترام مشرانو کشرانورونو ترکمزه چې زما اواز رسی اوریدونکو مسلمانانو خویندو میندو اولونو، نن زمون موضوع ده شان رفعت منزلت د سیدنا امیر معاویه رضی الله تعالی عنه. خوخه د دې موضوع په دې وخت کې موږ د سوجه نه کړې ده چې دا میاشت د رجب او 22 رجب باندې سیدنا امیر معاویه رضی الله تعالی عنه د دې دنیا نه رحلت کړی. نو دې مناسبت سره لازم مې وګڼله چې موږ او تاسو د خپلو سلف صالحین او د صحابه کرامو په شان باندې خبردار. سیدنا امیر معاویه د اسلام شان او شوکت د صلح حدیبیه نرستو پزړه کې پریوته. فتح مکه کې د خپل ایمان اظهار کړی دی. قریشو پس عظیم قوم په عربو کې هغه امیه دي. د بنو امیه چشم و چراغ سیدنا امیر معاویه دی. عام کور کې نه دی زیږېدلی بلکې پیدایش یو عظیم لیډر د خپل زمانه نامی جامی د بنو امیه او سړی ابو سفیان دغه په کور کې پیدا. پلار او زوی په یو ټیم ایمان ښکاره کړ. موقع د فتح مکې ده. عمر د سیدنا امیر معاویه رضی الله عنه 25 کاله دی. پوها، دانائی، کمال، ہنر، علم، لیکل لستل اغا د جناب امیر معاویه رضی الله عنه د بچپن په وجود کې پراته دي او بیا د لیډر زوی دی. نو هر قسمت تعلیم حاصل کړي. صرف دانا شان داده چې د پیغمبر اوخه ده لور د ابو سفیان او خور د معاویه رضی الله عنه دا بیبی ده د جناب محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم. او ته پیژنې چې یادېږي په سیده ام حبیبه باندې. دا خبره جناب ابو سفیان چې کله ایمان روړو نو ویکا خلق ګوتو چتای پشان د صحابه بدرد وی
زویم کفر نه اسلام ته بعض صحابه ابتدا کې راوړېدلي، بعض صحابه سموده پس راغلي، بعض صحابه فتح مکه کې راوړېدلي. اسلام آقا کریم د ټولو قبول کړی دی او ټولو ته د رضی الله تعالی عنه مقام او شرف او سرټیفیکیټ ورکړی دی. او دام ته ذهن کې کېده صحابي په عمل باندې نه جوړیږي، صحابي په تلاوت باندې نه جوړیږي، صحابي په تهجد باندې نه جوړیږي، صحابي په ذکر او اذکار باندې نه جوړیږي، صحابي په فقاهت او علم باندې نه جوړیږي، صحابي په مهنت او ریاضت باندې نه جوړیږي، صحابي په درس او تدریس تصوف او تزکیه باندې نه جوړیږي، صحابي په زکات ورکولو نه جوړیږي، صحابي په علم خورولو نه جوړیږي، صحابي صدقات ورکولو باندې نه جوړیږي. یو څیز دی چې هغې سره انسان صحابي ګرځي چې په حالت د ایمان کې زیارت د روح مصطفی وکړي، دغه سړی صحابي جوړ شي. نو د صحابیت ډګري که ابوبکر ته حاصله ده رضی الله عنه، نو همدغه صحابیت ډګري جناب وحشي ته هم حاصله ده رضی الله عنه. او مقام کې فرق شته. د نبوت ډګري که مصطفی کریم ته ده، نو د نبوت ډګري هر نبی ته ده. خو بیا قرآن وایي تلک الرسل فضلنا بعضهم علی بعض، رسولانو کې بیا بعضو ته بعضو باندې عظمت او شرف حاصل دی. باقی نبوت ډګری کې ټول برابر. میټرک ټولو پاس کړی، چا چې فرسٹ ډیویژن او فرسٹ پوزیشن باندې پاس کو هغه هم پاس کړی دی، او چا چې عام لیول کې پاس کو هغه هم پاس کړی دی. چا چې بورډ ټاپ کو هغه میټرک پاس کو نو ټاپ کو، او څوک چې اله باونډري لاین نه اورېدلی دی نو هغه میټرک پاس کو. نو میټرک پاس د ټولو دی، خو فرق شته که نشته؟ بس دغه خبره ده. صحابه کرام ټول دي، فرق ده چې بعضو ته والسابقون الاولون مقام حاصل دی، بعضې د بدر خلق دي، بعضې خلق بیعت رضوان کې شریک دي، بعضې عشره مبشره دي، بعضې د آقا یاران دي، او بعضې پکې وزرا دي، او بعضې یار غار دي. نو فضائل بیا فرق لري. ها صحابیت هغه چې حاصل دی په دیدن او په لیدلو د مصطفی حاصل. امیر معاویه د ابو سفیان بچی، او د ابو سفیان خبره خو سوچ وکړه، یا رسول الله ټول عمر ستا مقابله کې میدان کې ولاړې، که بدر و نو زه پکې وم، زما د وجه نه برپا شو، که احد و نو میدان کې قیادت ما کولو، که خندق و نو 10,000 فوجونو ما راوستي دي، او دې نه علاوه چې څومره معرکې شوي دي نو زه پکې قیادت کوونکی وم. قربان نوم پوهېږي، ستا په برکت مولا ایمان راکو، نو څنګه زما لور هغه ستا بیبي ده، زما دا بچی قبول کا، د خپل ځان سره د مشیر په حیثیت چې لیکل کوي. امیر معاویه خطاط دی، لیکونکی دی، آقا کریم قبول کړی هم دی. امام مسلم دا روایت راوړی. آقا کریم سیدنا معاویه وټاکلو چې رب کم پیغام تمام قیامت پورې انسانیت ته راستئ، نو هغه پیغام یعنی قرآن کریم ستا په لاس باندې به لیکلی کېږي. نو معاویه قرآن لیکلو، معاویه ته زما رازدان وګرځېدې، تاکې خصلتونه دي، تاکې للهیت دی، تاکې خشوع و خضوع ده. او زه یو کارم بې د مشورې نه کوم، نو ته د اسمان مشورې چې ما ته الهام یې. معاویه زه چې کومو شاهانو بادشاهانو ته پیغام لیکم نو هغه به ستا په لاس باندې لیکم. ته ځان دپاره چې نه پوهېږي او کاتب وټاکې او لیکونکی وټاکې، نو هغه به عام کس ټاکې، که ستا په اعتماد وي هغه به ټاکې.
سیدنا امیر معاویہ کاتب دے. ابو سفیان پلار وی یا رسول اللہ زما لور هغه ستا د کور زینت دے، ستا د کور پرده ده، زما بچے هغه د کاتب دے، قربان ټول عمر د مقابلې تراوته زړه کې مې شوق دی او شغف دی، بس یو میدان ته مې واستوه، قیادت راکا چې او جنگیږم چام چې تا سره دشمنی کړي دغه مقابله وکم، قربان په هنرم پوهیږم، په جنگم پوهیږم، په صف بندیم پوهیږم، په لښکر جوړولم پوهیږم، مقام او تدبیر باندې پوهیږم، کفر له غوپه ورکولو باندې پوهیږم، وامستوه بس چې ټول عمر وجنګیږم او چې بیا خبر راشي ابو سفیان د الله د پاره په میدان کې شهید شوی. هغه خلک دي اسلام نه مخکې څنګه دي او اسلام نه وروسته څنګه شو. وزینه فی قلوبکم وکره الیکم الکفر والفسوق والعصیان اولئک هم الراشدون. ایمان دې نو اسلام دې چې ښکاره کو ایمان دې راوړو نو ایمان ما ستاسو په زړونو کې بیا دمره محبوب کو چې کفر نم نفرت پیدا شو. اولئک هم الراشدون. اعلان درته کوم اے ابو سفیان او اے ابو بکر صدیق تاسو ټول په هدایت باندې، تاسو ټول کامیاب دي. پوهیږئ رب کائنات مقام ورکړی دی جناب معاویه ته، شان د معاویه دی، کاتب د وحی دی. رب کائنات د آقا کریم صلی الله علیه وسلم خیر لاس وګرځولو، 25 کالو کې ایمان راوړو، آقا په اعتماد کوي، فتح مکه کې د رسول الله حلقه بګوش شو. هغه معاویه دمره لوی شان لري چې آقا کریم لاس اوچت کو، اللهم اجعله هادیا مهدیا وحد به. ای الله امیر معاویه ایمان راوړی دی، خو د دې ایمان متعدی وګرځوه، الله په هدایت وساته، د سره هدایت خور کا ای الله، او مهدی خلقو ته د هدایت کوونکې چې خلق هدایت ته راوبلي داسې عظیم شخصیت وګرځوه. او بیا ورته بله خبره کوي، آقا ورته بله دعا کوي، اللهم علمه الكتاب والحساب. امام ترمذی دا روایت راوړ، اللهم علمه الكتاب والحساب. ای الله علم د قرآن هم ورکا او علم د حساب هم ورکا. ای الله وقه العذاب که بچکې نو امیر معاویه د جهنم او د دنیا د عذابونو نه بچکا. ستا کیده ده او زما کیده ده چې د آقا دعاګانې ټولې قبولې دي. جناب عمر دعا کې وغوښتو، سحر ایمان راوړو، دعا قبول شوه. نو کم مصطفی چې لاس پورته کو، عمر دعا کې وغوښتو، سحر ټولو قتل چې ایمان راوړو، دعا د عمر په حق کې قبول شوه. دکه لاسونه، دکه پیغمبر، امغه رب ته بیا لاس پورته کوي، علمه الکتاب والحساب وقه العذاب. ای الله امیر معاویه ته علم د کتاب او حساب ورکا او عذاب نه بچ کا. رب کائنات امیر معاویه ته د کتاب علم هم ورکو، ټول دنیا وکتو، د حساب علم هم ورکو، په ډېره ځمکه باندې حکومت وکړو. رب کائنات درېمه دعا هم د مصطفی قبوله کړې ده، قیامت نه پس بهم رب ځان سره یو ځای کې عذاب نه بهم بچ کی. امیر معاویه افسوس چې په 25 کاله عمر کې ایمان راوړو، 28 کاله عمر کې جناب عمر رضی الله عنه خلیفۃ المسلمین دی، د مسلمانانو خلیفہ دی. نو گورنر کو خپل والی کو په شام باندې، د شام طرفونو گورنر جوړ کو. شام وړو کیسے ہو
د کیسر او د کسرا غرور په مات کو، پشام باندې گورنر شو او بیا ناشنا حکومت سنبال کړي. مطیع او تابعدار د سیدنا عمر دی، پشام گورنری کوي. تے وقت کې چا جناب عمر رضی اللہ عنہ ته څه وخت پس ویل قربان دا میرے معاویہ دے گورنر کو ګوره څومره ښه روان دی. آقا کریم جناب عمر رضی اللہ عنہ ناشنا جواب ورکړي، قیامت پورې تور لمخ باندې تور پینٹ وهلې. عجب جواب ورکړي، ورته وی کاوی سره کیسر دی او کسرا دا، روم سره کسرا دا او فارس سره کیسر دی. رب کائنات مونږ او تاسو مشرق وسطا په معاویه باندې خسته کړی. اغی سره کا دانا کیسر، اغی سره کا پوها کسرا، نو رب کائنات امت محمدیت معاویه ورکړی دی. او د کته د کیسر او د کسرا زور مات کو. طول دور حکومت د جناب عمر رضی اللہ عنہ کے امیر معاویہ گورنر، حکومت د عثمان ابن عفان راغے، هغه د خپل منصب نه لري نو کو امیر معاویہ گورنر. ټول عہدے چینج کے بدل کی، ستا وطنونو کې عہدے سورزی وی بدلی شي. عثمان اعتماد کړي په معاویہ، جناب عمر اعتماد کړي په معاویہ. صرف دانا اختلاف راغے، علی المرتضی رضی اللہ تعالیٰ عنہ شہادت د عثمان نرستو امیر المومنین شو. دا امیر معاویہ او د علی رضی اللہ عنہ په یو خبر اختلاف راغے. قربان منظور کیو روم او کسرا ملا میں ولا ماتا کا. مدینہ کے شپگتر لس 50 کسان دی، عثمان شہید کو. نو من دومره کمزوری او چې د خپل امیر پوښتنه ونکو. خبره ټیک ده کنه؟ تا نه تپوس کوم خبره صحیح ده کنه؟ علی رضی اللہ عنہ ورته وی زمون داخلی حالات خراب دي، خلکو بغاوت کړي دي، اندرون حالات صحیح نه دي. دا کسان به څو ورځو دپاره پرېږدو چې څو ورځې تېرې شي، دا خبره لږه سړه شي، یو به راونیسم او گرفتار به کم او سزاوار به کم. علیم ټیک وي، داخلي خبرونه خبره دی. معاویه ورته وایي داسې کار دی، دا 50-60 کسان دي او دا اوس ستا په فوج کې ملګري دي، ستا په حکومت کې تا سره دي. نو چې کله تا سره صیب د حکومت کې دي او سبا حکومت مضبوط شي، ته دی د عهدو نه بیا وجلی شي؟ خبره ده. دواړه صحابه دي، دواړه لیډران دي، دواړه د یو وطن دي. زما او ستاسو فهمه ده چې د یو خبره باندې او د بل خبره باندې کمنټ کړو. حق لرو؟ نه. پلار او تره چې خبرې کوي، نو د کشرانو ماشومانو په دې کې د دخل اندازې ضرورت شته. د دې قوم جرګه مونږ راوبلله او شپږ مشران خبرې کوي، نو ځوانان په ګیټ کې د دې پیره کوي او که دا ځوانان به د دې خبرو کې دخل اندازي کوي. جرګه چې وي نو کشران به دې جرګې له اوبه راوړي، د دې حفاظت به کوي، د یو مشر ته به مخکې رستو کېږي. د ځوان به دا کاري او که ځوان به د دې په مشورو د دې په فیصلو باندې ګوتو اوچوي. مونږ هم ستاسو د جرګو وطن دی کنه. فکر دا چې مشران خبرې کوي، کشر لا په هغې کې دخل اندازۍ ضرورت نشته، او که کم کشر دخل اندازي کوي نو تا نه تپوس کوم دا مشران سپکېږي او که دې کشر ته هر سړی لته ورکوي، تر دې چې خپل پلار ورپسې راپاسي او په سپېړې وایي ورک شه کور ته سپیا. کشر چې د یو مشر په خبره دخل اندازي وکړي نو خپل پلار په تتوړه باندې ووایي او کور ته وشي. امیر معاویه او د علی المرتضی په دې اختلاف. علی المرتضی رضی اللہ عنہ
چې کله یې ونه منله نو امیر معاویه رضی الله عنه هم خفه دی، وایي نه زه به د دې تپوس کوم. په دې کې اختلاف راغی، څوک سپېړه شوې ده. اوس زما ستاسو یم ده چې په هغې کې دخل اندازي کوو. عام صحابي دی، دام صحابي دی، څه چې کوي کوي. زه تا دپاره مشر یم، ستا زما شان کې ګستاخي لوی جرم دی، خو زما استاذ دلته ولاړ دی او هغه ستاسو مخکې ماله سپېړه راکړي چې دا څه نو دا د هغه ما باندې شفقت دی او که ما سره یې جرم دی. شفقت دی. ته به یریږې نه، د هر چا خپل ځای کې حیثیت دی. دو صحابو خپل منځ کې اختلاف کړی، جنگ شوی. علی رضی الله عنه ورته اخره کې وایي معاویه روژه په سر راغه، روژې نه وروستو به فیصله کوو. او روژې نه وروستو دا فیصله ده چې ته کوم ځای کې هغه ځای باندې حکومت کوو، زما چې په دې کوم ځای دی په دې ځای حکومت. او په روژه کې چې کله یې دا خبره مخکې وکړه نو دا نن چې څوک کنځلې کوي او بدې ردې وایي صحابو ته، عمدی راپاڅېدل او ولي شهید چې ته د سره روغه څنګه کوې. ولې د هغه خو مقصد دا دی چې ستاسو جنګول او بیا تاسو پسې بدې ردې ویل. علي المرتضی شهید شو، په دې ورځ په امیر معاویه باندې هم حمله شوې ده. خو عجب ده امیر معاویه خپل جومات ته نو راوتی، بل جومات ته د سهار جمعې له تللی، هغه ته پته وه چې حالات خراب دي. دا پورا پلین او گیم. خیر جناب حسن حکومت کې راغی، پلار د شهادت نه وروستو 6 میاشتې حکومت وکړو او بیا یې هغې نه وروستو امیر معاویه ځان سره یو ځای کو او ورته وایي قربان حکومت زمونږ شوق نه دی، دا والا دې نه پس ته متفقه د ټول امت مسلمه امیر المؤمنین او د امیر معاویه په لاس باندې امام حسن بیعت کړی. نو څوک چې امیر معاویه ته سپورې او ستغې وایي نو بیا دنه تپوس کوو چې دا ستاسو امام حسن چې ته ورته خپل امام وې او هغه اصل کې زما امام دی چې زه فالو کوم او زه تابع یم، ما چې د هغه د چا په لاس بیعت وکړو هغه سره ملګرتیا کړې ده او چا نه چې هغه مخ واړولو هغه نه موږ نفرت کړی دی. حسن چې د معاویه په لاس بیعت کړی نو منګه معاویه ته عزت او احترام او شرف لرو، او حسین چې د یزید په حکومت کې شهادت ته رسېدلی نو من د یزید نه د بیزارۍ اعلان کو. نو اوس زه حسني او حسیني م او که ته حسني او حسیني. ستا خو طبیعت دا دی چې حسین چا شهید کړی دی هلته هم کنځلې کوه، او طبیعت دې دا دی چې حسن د چا په لاس باندې بیعت کړی دی نو حسن ته غلط وایه او هلته هم هغه ته کنځلې کوه. بس مونږ او تا کې فرق ده. حسن په زمانه کې امیر معاویه امیر المؤمنین شو نو هغې نه وروسته یې 20 کاله حکومت کړی. نو حکومت یې کوم ټایم نه دی؟ د عمر د دور نه، د عثمان په دور کې، د علي په دور کې، د حسن په دور کې. حسن نه وروسته 20 کاله حکومت، لږ 45 کاله دا امیر المؤمنین پاتې شوی. پوهېږئ څو کاله؟ او څنګه امیر المؤمنین دی؟ لانجې دي، په زور حکومت دی نه په خوښه. حسن په خوښه امیر المؤمنین کړی، عمر په غیرت کړی دی، عثمان د خپل عہدې نه دی معزول کړی. او بیا د آقا دعا وه ای الله زما امت کې به خلافت شریعه به په خیری، زه یم پکې امت په خیر، خلفا به راشي امت په خیر، بادشاهت به راشي او هغه بادشاهي ابتدا زمانه بادشاهي بم په خیر باندې. نو رب کائنات چې کومه بادشاهي شروع کا او آقا د خیر خبر د هغې باره کې ورکړی نو هغه بادشاهي شروع کړې په امیر معاویه باندې ده. وایي رضی الله تعالی. امیر معاویه بادشاہ دی، امیر دی، 45 کاله حکومت کړی دی، شام دارالخلافه ده، امیر معاویه راج کوي. سوچ کوه صرف حکومت نه، افغانستان د امیر معاویه فتح کړی، صرف دا نه سیستان د امیر معاویه فتح کړی،
د ایران لری لری حدود ابتدائی عمر کړی ده او انتها د امیر معاویه حکومت دی. صرف مشرق نه افریقا امیر معاویه فتح کړی ده، یورپ امیر معاویه فتح کړی دی. او آقا وی الله هغه لښکر چې راځي به رحم پې وکړه، هغوی نه ته راځي مولا موږ سره د هغوی حشر وکړه. آقا دعا کړې کم لښکر چې هغه به اول جنګیږي او سمندري جنگ به کوي، د سمندري ابتدایي اول جنگ چې بیړۍ او جنگي بیړۍ جوړه کا، نو هغه سړی امیر معاویه دی. بحري جنگ او بیړۍ چې جوړه کړې ده هغه چا کړی دی؟ سیدنا امیر معاویه رضی الله عنه. آقا ورسره محبت کوي او دلیل دا ام حبیبه خور د امیر معاویه یو ځل راغی کور کې ناست دی، د آقا په کور کې د آقا په کټ ام حبیبه رونه چې دا خویندې چې دا رونه وګوري او ګرانې پې، نو کله رور له سر کې داسې لاس ماس وی، کله په مخ باندې، کله ولا ګیره کې څو ګوري اخوا کوي. محبت کوونکې خویندې رونو سره هم داسې کوي. نو سیده د امیر معاویه رضی الله تعالی عنه ته داسې شاته ویښتو کې لاس وی. آقا خپل کور ته راننوتې، چې ویې کته داسې ویې خاندل، وی ام حبیبې د رور سره څه کې؟ وی یا رسول الله ډېر را باندې ګران دی. آقا داسې وکتل خوشحاله شو، ورته وی ام حبیبې صرف پتا باندې نه دی ګران، دا په مصطفی باندې ګران دی. بس فرق دا دی چې ستا ګوتې د ده ویښتو کې وهلی کېږي او د ده ګوتې د الله قرآن کې وهلی کېږي. دا د طالب نکته ده. تو ګوتې د ده په سر کې وهې، ولې تا باندې ګران دی، دی د الله کتاب په خپلو ګوتو باندې لیکي، نو دا په مصطفی باندې ګران دی. ستا ګوتې د ده سر کې وهلی کېږي، ته وې ده سره مې محبت دی، نو د ده ګوتې د الله کتاب هغه لیکي او د هغې په کرښو کې وهلی کېږي، نو ده سره د مصطفی محبت دی، د مولا محبت دی. او د ده په لاس باندې زه خطونه اغیارو تاستومه، نو دا هغه خطونه دي د ده د ګوتو چې د کفر ملا پې ماتېږي. ټول عمر د پلار اسلام مقابله کې و، نن د هغه بچی د کفر ملا په خپل قلم باندې ماتوي. کفر ته سبق دی، نو د سره زمونږ محبت دی. او صرف دا محبت نه آقا ورته دعا کوي، ای الله امیر معاویه ته عزت او شرف ورکا، او ای الله دا د زمانی بهترین فقیه کا، صرف سردار او لیډر نه فقاهت او علم هم په ده باندې ختم کا. امیر معاویه یو مسله کې اختلاف راغی صحابو سره، فقهي مسله کې، لکه زمونږ امام شافعي سره اختلاف دی. هغه مسله د وتر وه، موږ او تاسو 3 رکعاته وتر یو ځای کوو. جناب امیر معاویه رضی الله عنه به 2 جدا کول، یو به جدا کولو، 2 باندې به سلام واړولو، بیا به یوازې کولو. په دې باندې سو اختلاف و. عبدالله ابن عباس رضی الله عنه ته یو کس راغی، وی صاحب امیر معاویه دا کوي، ورته وی چپ شه، د رسول صحابي دی او هغه فقیه دی په زمانه کې، په دې مسلو باندې کوي. نو الله علم هم ورکړی او عبدالله ابن عباس د هغه د علم تصدیق کوي. امیر معاویه عجب سړی دی. یو سړي ورته ستغې سپورې ویلې، امام سرخسی په خپل مبسوط کې لیکلي دي او دا واقع راغستې ده. 40 جلد دی او داسې 75-76 صفحه باندې باب یې لګولی دی. یو مسلې حوالې سره ضمن کې دا خبره کوي، عجب خبره کوي. ابو بکر په نوم یو محدث دی، نو هغه د امیر معاویه په شان کې رضی الله عنه شان کې یو څو خبرې داسې سپکې وکړي چې ویې کې نو خوب ویني د شپې. انسان به کله خطا شي، مسټیک کېږي. خوب د شپې ویني، ژبې نه یو ویښته راوتی دی، خپو سره یې لګېدلی دی، نو قدم چې دی هغه ویښته یې ژبې پورې تړلی دی، ژبې ویني کوي. سحر پاسېدو، دا محدث او د خپلې زمانې یو عالم معبر نه تپوس کوي چې د دې تعبیر را.
هغه ورته تعبیر ورکوي او لنډ ورته وایي چې دا خوب چام لیدلی دی د رسول الله کوم صحابي پسې ستغې سپورې ویلي دي نو چې هغه دا کار کړی دی دې وجې نه الله دته خوب کې وښودل چې د صحابو په شان باندې خپله ژبه مه ګنده کوه خیال کوه صحابو نه باز راشه هغه محدث سبا توبه وویسته او ټول عمر د امیر معاویه په شان کې به مدح کوله او بیا د امیر معاویه په شان نایاب او بهتر کتاب هغه محدث لیکلی دی د عام خبرې نه دي صحابه امیر معاویه څوک دی اکا کریم چې کله حجة الوداع اخیری حج دی سر وخرولو نو ویښتې امیر معاویه ته هم ورکړه او د اکا د کور کټ دی امکه کټ کې د اکا وجود اطهر پروت و کله چې دنیا نه یې رحلت وکړو او بیا هم اکه کټ کې د جناب صدیق اکبر جنازه هم راوړلی شوې ده او په جنت کې دفن شوې ده همغه کټ و چې جناب عمر وجود اطهر هم په هغې باندې ځمکې ته راوړلی شو سنبال شو څه زمانه پس د شام نه راغی مور ژوندی د سیده عایشه رضی الله تعالی عنها د دې سیرتونو ډیر برکتی او د دې ډیر انواراتي منګه سیرت شروع کړی دی بیګامه سیده کائنات عایشه صدیقه سلام الله علیها په خوب کې کتلی الحمدلله دا د دې سیرت برکت منګ د هغې مدح کوو ثنا کوو منګ په هغې باندې خپل ځان په دو لګولی دی او حق ادا کوو او کوشش کوو او حق د هغه کابرو څخه ادا کېږي بس د هغې د ذات نوکري کوو د هغې د کور پیره کوو بیګا مې سیده وکته ترو تازه ده خوشحاله ده اشاره کوي زما خواته راشه زما خواته راشه ما سره بچي دي هغې ته هم ویم سیدې له ځو سیده خوراک کوي موږ ته یې ماته دا د دې سیرتونو برکت دی الحمدلله ووایه الحمدلله الله الله زه نه ویم دا خبرې زه نه کوم خو بس اسې ضمن کې راله ستا شوق دپاره مې دا وکړه د صحابو نه باز راشه مداح جوړ شه رب به د عزت نصیب کړي د هغې شان کې د تنقیص کولو ذلت به دې مقدر شي امیر معاویه راغې مدینې منورې ته سیدې سره ملاقات کېږي ورته وایي مور بیبي ته زما مور یې او زه دې بچی یم یو سوال در نه کوم سیده ورته وایي معاویه څه سوال کې مور د بچو هره خبره مني ورته وایي مورې پهله نمبر ما سره خپل ویښته شته مدینه کې صرف ویښته په شام کې صرف ویښته نه اکا یو ورځ نوکان کټ کول ما ورته ویل دا ما لره اکا راته وویل دا نوکان ستا شو معاویه هغه نوکان هم ما سره شته ما باندې چې تکلیف راځي زه بیمار شم نو هغه ویښته په اوبو کې وواموس کم ښه شم مدینې منورې ته راغلی یم طبیعت مې ټیک نه دی بیمار شانتې یم سفر مې کړی نو اول د آقا ویښته تا سره همدې لږې اوبه راباندې وڅښه کله نه چې ما سره ویښته د آقا دي هغه ورځې نه بغیر هغه ورځې نه پس ما د آقا د ویښتو چې په هغې کې وهلې شوي خوشته شوي هغې نه علاوه بلې اوبه نه دي څښلي مور یې لږې اوبه راباندې د هغې وڅښه سیدې ورباندې اوبه وڅکولې او بیا ورته وایي قربان یو خبره بله کوم بس عمر مې کمزوری دی ښکاري راته چې وفات بشم څومره پیسې چې دې پکاري در به کم هغه کټ را چې په کم کټ باندې د اکا جنازه تلې وه هغه کټ راکړه چې په کم کټ باندې ابوبکر صدیق پروت هغه کټ را چې په کم کټ باندې عمر دفن شوی هغه کټ ما ته را ارمان مې دی چې وفات شم په هغه کټ کې مې جنازه وشي سیدې ورته ویل دا کټ پیسې څه ته وایي زامن چې کله غوښته وکړي میندې په هغې کې بیا ځان سره سنبالول نه کوي واله دا کټ ځان سره یوسه جناب امیر معاویه کټ شام ته راوړی دی د شام په ځمکه باندې سیدنا امیر معاویه چې وفات کېږي پروت دی نو خپلو بچو ته وایي داستان د امیر معاویه 15 کاله حکومت دی د هغه به زه څه سوی د هغه 2000 جنګونه کړي دي څونه کفر سره یې څو جنګه کړي 2000 په خوله یادېږي څو جنګ یې کړي 2000 نو د هر جنګ ځان له سیرت نګارانو لیکل کړي او تاریخ ته ډک دی نو زه به څه ویم په هغې کم جنگ وي یو جنگ درته ویم چې کله روم پسې روان و هغې سره یې معاهده وه چې موږ سره دې وخته پورې لانجمه کوئ امیر معاویه ورسره رضی الله عنه معاهده کړې ده واپس راغلی دی اوس یې اراده وکړه
اوس اراده وکړه چې معاهده یعنی په 10 تاریخ پوره کیږي، موږ باید په 1 تاریخ دلته نوځو او د هغې بونډرۍ ته ځان ورسو چې څنګه معاهده پوره شي په هغې باندې یلغار وکړو. معاهدې نه مخکې به پې حمله نه کوو، خو بونډرۍ ته باید موږ ځان مخکې نه ورسو. لښکر یې روان کې او د شام نه وتي دي، زرګونه فوج دی. عمر بن عباسه اسلپون د ورکه مشر صحابي دی، تیزی کې راغو. امیر معاویه سره ملو شو، وی تا ته د رسول الله خبره نه ده یاده چې کوم کوم سره معاهده نو د هغې معاهده کې خو معاهده ماتول څه کې چې کومه پورې معاهده ده د خپل ځای نه به هم نه خوځي. تا فوجونه روان کړي دي، حمله خو نه کوې، ما ته پته ده دا ځای نه دی فوج څنګه روان کړی. امیر معاویه ودرېدو، دا زما ګل ویلی دی. وی او نو دا نه چې فوج ته وی همدلته پړو واچوئ، نزو لا ډېر مزل دی او ډېر هم کړی، څه به واپس دوسې معاهده پوره کېږي. فوج ته وی د آقا فرمان چې راغی، معاویه بسې چې فوج مخکې بوځي، هله فوجه واپس شئ چې څومره تاوان مې د لارې شوی دی هغه تاوان د مصطفی په خبره باندې قربان دی. فوجه واپس شام ته راوستی. دا د امیر معاویه رضی الله عنه چې د آقا دونه تابعدار دی چې کله وفات کیږي نو خپلې کورنۍ ته وایي بچو زه وفات کېدو ته روان یم او زما خیري وخت دی، کله چې وفات شم نو ما ته به غسل راکوي، دا ویښته به په اوبو کې ووهئ، په هغې باندې به زما سر او ګیرو ووینځئ، باقي وجود مې په عام اوبو، او بیا زما په فلاني بکس کې یو 2 د سرو زرو شیشې پرتې دي، په یو شیشه کې تربتو رجلای رسول الله صلی الله علیه وسلم، د رسول الله د قدمونو خوره ده، او په بله شیشه کې د آقا د نوکانو ما سره هغه چې کوم نوکان کټ شوي دي ټوټې دي. کله چې وفات شم نو ما له غسل راکوي، په دې کټ باندې مې واچوئ، زوړ کفن راته په وجود باندې خور کوي، او هغې نه وروستو 22 لاک مربع میل افریقا، مشرق وسطی، شمال او جنوب، مغرب او مشرق باندې حکومت نیمه دنیا باندې دا حاکم دی او بادشاه دی. او څه وایي کله چې وفات کېږم او وفات شم په دې کټ مې وجود کېدی، زما په ګیره کې د آقا ویښته کېدی او زما په سترګو باندې نوکان کېدی، او هغه خوره هغه مې په تندي باندې ولګوئ او بیا مې قبر ته وسپارئ. چا ورته وویل صاحب دا ولې کې؟ وایي کله چې الله سره ملاقات کوم ما ته وایي معاویه څه دې راوړي دي، نو زه به دا نه ویم چې الله کفر مې په شا تختولی، الله 4.5 جوماتونه مې جوړ کړي، الله ما د ټولو حرمینو د جوماتونو توصیه کړې ده، دا به نه ویم الله اسپتالونه مې جوړ کړي، دا به نه ویم د مسلمانانو خدمت مې کړی، کورونو ته مې خوراکونه استوري، یتیمانان مې پاللی دي، بهترین اسپتالونه مې جوړ کړي دي، الله دا به نه ویم چې اول جنگ کې زه شریک وم چې آقا چا دپاره د بخښنې اعلان کړی دی، دا به نه ویم. وایي څه دې راوړي؟ نو الله ته به دا یو جواب کوم، الله معاویه سره سم نشته، په تندي د مصطفی د قدم خوره راوړې، په سترګو باندې د هغه د نوکانو ټوټې راوړي، او همدقه باندې عمل وشو. او رضی الله تعالی عنه په 20 رجب باندې دا نن چې کوم دی دا چې تیر شو، په 20 رجب باندې دې دنیا نه تللی دی، او د شام په مبارکه ځمکه باندې د هغه روضه اطهر ده، دیوال ترې نه تو دی. نن تاسو ته د دروغو په میډیا باندې ښیي خلک پې کاڼي ولي، وایي دا د امیر معاویه قبر دی، هغه نه دی، هغه دننه یو کور کې دی او هغې نه دیوالونه تو دي او معلوم ځای دی. شیخ الاسلام تقي عثماني دامت برکاتهم العالیه دننه ورغلی هغه کور ته، خپل سفرونو کې بیا هغه لیکل کړي دي چې څنګه ځای دی. نن هم شته. امیر معاویه رضی الله عنه وفات شو، نو چې تا ته ویم چې نیمه دنیا باندې حکومت یې او ستا ایران یې لړزولی او په دې باندې اسلامي حکومت جوړ کړی او 45 کاله حکومت یې کړی، نو خلک سوځي، نو د زورور نه سوځي او که د یو عام جمعدار نه سوځي. جمعدارو نه څوک سوځېدلی، خو چې ښایسته یې ترې نه به سوځي، چې مالدار یې ترې نه به سوځي، چې بهترین عالم یې ترې نه به سوځي. خلک حسد هغه سره کوي، نو چې 45 کاله چا د اسلام حفاظت کړی او په دې ځمکه باندې حکومت کړی، د هغه دومره لوی کارنامې کفر او د تورو هغه خورو سره خوري کړي دي، او په دنیا کې هغه باندې بدې ردې او کنځلې او لعنتونه علیاذ بالله وی. او دا خلاصه کې چې کله وفات شو
نو دا نن چې تاسو ګورئ رجب کې خلک چوری کوي او د کونډو یو رسم دی او پتاسې متاسې او دا شیزونه لګوي او خرچه کوي شیعهګانو په دې ورځ د خوشحالۍ د هغه په وفات باندې دا خواږه تقسیمول او هغه رسم تر ننه پورې را روان دی او زما او ستا په کور کې خلک وایي چې دا نیاز دی او صدقه ده تا تپوس کړی دا د څه نیاز او صدقه ده دا میر معاویه چې د دنیا نه لاړو کاتب وحی چې د دنیا نه لاړو د رسول الله اوخې چې د دنیا نه لاړو د آقا نږدې او قریبي یار چې د دنیا نه لاړو دی د هغه په خوشحالۍ کې دا د کونډو رسم شروع دا خواږه تقسیمول شروع که زمون په ښار کې ښاریان دا چې کوم امتحان دي د دې ډیپټي دا د چیاره پلیتي به دی کوي دی کې ډېر کم خلک ښه خلک دي چې په سړیتوب او په انسانیت باندې پوهېږي او په اسلام باقي رسمونه رواجونه پلیتیانې او بدعتونه ټول په دی کې پراته دي ځکه زه ښار کې اوسېږم ټولې پلیتۍ هغه ګن په دی کې هر بدعت دی ژوندی کړی دی او هغې ته شریعت وایي او دا داسې یو خطرناک الټه قوم دی د سپي لکۍ چې دا نیغېږي نه ته ورته بیان کوه دا د سړي بچی نه جوړېږي دته مسله کوه دا د انسان بچی نه جوړېږي دته اسلام قرآن آیات ښایه دی پلار لیکنه پرېږدي د ده مذهب ټول چټي ما په دې کې دوه درې سړي زامن چېرته به لیدلي هغه هم شکي وي بقایا ټول خیر خیریت د دې چې څه زړه وایي هغه ګند دی کوي نو دا رسم چې نن ژوندی دی نو دا دې پلیتو ژوندی ساتلی په دې ښار کې ټول چې وګورې دا کیڼې پیڼې به وایي او دا سودا به یې روانه کړي ته به ورته هلکه دا څه کې ایم ملواڼی ایم ملواڼی بس الله دې زمونږ د دې د شر نه حفاظت وکړي او بدعتونو نه دې الله واړی او دا هغه بد او دا زه مؤمن سره مسلمان سره ضد نه او کوم نوم هم تاسو به نه کتلی چې ما چا پسې اخیستی دا مې ولې واخیستو چې عشق د معاویه مې په زړه کې دی او د هغه په وفات دا خوشحالي مناول دا چې څوک کوي زمونږ ته نفرت دی و آخر دعوانا ان الحمد